ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزانو که څوک دا غواړي چې کوم تیر شوي کالونه دي د هجري چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هجرت کړي هغه وخت نه راواله تر اخره پورې کوم کال هم دا فرض کی او دا وی چې د دې کال ز محرم یا سفر یا رمضان یا ذوالحجه یا بلا میاش معلومول غواړم چې پیله تاریخ بیا کله وي نو یو څو څیزونه یاد وساتئ. یو خدا دا د سال لپاره مصدر چې دا د کال راوباسلو دپاره د اتو هندسو باندې مشتمل اتو حروفو باندې مشتمل یو لفظ دا احجز د بود دا پلار شمار کا بیا 12 حروفو باندې مشتمل بل جمله دا هغه ما درې حصے کو تاسو سلور حصے کو تاسو ته درې حصو باندې زبیج بیا په درې حصو باندې هوا بیا په درې حصو باندې بده او درې حصو باندې بیا درې حروفو باندې مشتمل زاج. نو دا 12 دي څنګه مې 1 2 3 تر 12 پورې د لیکلې ده دا هر مطابق میاشت هم راواخله. د اسلامی میاشتو کې وړاندې میاشت دا محرم ده لہذا زه د قیمت ده سفر ب او ربيع الاول جيم ربيع الثاني هي جماد الاولى واو جماد الاخرى الف انسا یہ دا رجب با 7 شعبان دال 8 رمضان 9 ها شوال زا 10 ذوالقعدہ الف 11 ذوالحجہ جیم دا شو 12 د دې حروفو بیا ابجد لحاظ سره خپل قیمتونه دي. دا هم میاشتو باندې دا 1 2 3 مې دې لپاره د تولی کولو چې تاسو ته اسانتیا وي چې 1 نه مراد لومړنۍ میاشت ده 12 نه مراد اخرنۍ میاشت ده دارنګه نور میاشتې به تاسو معلومه وای. دا ورځو د پر ابجد حوز ده د دې خپل قیمتونه دي. دا الف ب جیم دال ہے واو زے الف قیمت 1 دے بی قیمت 2 دے جیم قیمت 3 او دال قیمت 4 دے ہے قیمت 5 دے واو قیمت 6 دے او زے قیمت 7 دے. د دې حروفو چې کله قیمت تاسو معلومه وای په دې سیس به معلومه وای. اوس یو بل خبر هم ذهن ته واچو چې ورځ چې دی ورځ دا اتوار نه شروع کیږي. الله پاک جل شانه زمکه اسمانونه چې پیدا کړی دي اتوار نه شروع کړی دي. نو 1 چې راضی بیا اتوار وي 2 چې راضی بیا پیر وي او چې 3 راضی بیا منګل وي چې 4 راضی بیا بودی چې 5 راضی بیا جمعراتی 6 راضی جمعه او چې 7 راضی بیا هفته ورځي. دا ذهن ته واچو. اوس مونږ چې کله یو کال راوباسو متعین کوی لکه دا 1444 میں متعین نو اول به په دې 8 باندې مونږ تقسیمو لکه دا تمام تقسیم کړی دی چې بیا بقایا کوم انسان راشي لکه دا 4 چې راغلی دی د سال ول حرف کې بیا غواړي دا 4 دی الته 4 څه شي دی زاد زیاده نو دا زیر واخله او زی قیمت دالته ځان ته ولګاوه لکه مثال په تور باندې دالته دا بیا با کومه میاش هم چې ته معلومول غواړي مثال په تور باندې مونږه میاش دا ذوالحجه ولا اخیری راو باسو اخیری ول څه شي دا جیم دا د جیم مو جمع کو دا زی مو دی ولا راو باسلې و دا بقایا زی مو رو باسره زی قیمت دا مو لګولا او دی میاشتې وال ټکای راخلو جیم هغه مو راولګاو
دا زی او جیم د دې قیمتونه ابجد په حساب سره روس راو باسه زی قیمت ته 7 دا ګوره او جیم قیمت ته 3 دا به یو ځای کې سره نو د دیول چې کوم بقایا راشي دی باندې هغه به د دیول حرف ولیکه او کوم میاشتې مطلوبه هغه به هم حرف ولیکه دواړو به دې مطابق قیمت راو باسه چې دواړو دې مطابق قیمت کله راو باسه دا به جمع کوي دینه 7 هفته کې څو ورځې دا ګوره 7 دا ورځې دا ځنې منفي کا بقایا چې څه شی راغی بس هغه یکم تاریخ ته وردا 12 دی 10 دی کنه او میاشت ذوالحجه فرض کړی دا منفی 7 مساویه 3 اوس 1 نه اتوار 2 نه پیر او 3 نه منګل و ذوالحجه چې کومه ده هغه یکم ذوالحجه په منګل په ورځ باندې اوس تاسو اختر حساب کو بیا منګل چې 1 दिन شو منګل بود جمعرات جمعه هفته اتوار سوموار منګل بود جمعرات یعنی جمعرات په ورځ باندې بلو اختری جمعرات په ورځ بسرای لوی اختری دا لوی اختر ورکوټ نه درته یادم ورکوټ ہے ورکوټ اختر چې دا ته د کیمرې ته وګوره دا کیلنډر وګوره دا 1 تاریخ وینه دا رڼا مو چې پاک کړی و بیا دا 1 تاریخ ته او دی سویم ورځ ده الاربعاء دا محرم وکړه ذوالحجه ها دا ذوالحجه وګوره دا 1 ته 20 تاریخ پوي 20 تاریخ دا مای جون جولای د جون والا د جون با 20 تاریخ وي او یکم ذوالحجه بوي او منګل ورځ بوي منګل ورځ دا په کیلنډر کې راغی او اختر به کلی دا 29 تاریخ پوي او جمعرات ورځ بوي دلته ما تاسو ته منګل ورځ خودره او اختر می پسویم درته وخه جمعرات باندې اوس ورکوټي اختر ترازو اول دا 1444 پسو باندې تقسیم کړي 8 باندې چې منف کله بقایا راشي د کې هغه انسا براواله بقایا سونه راغلی دا 4 دلته سو باندې انسا دا زی قیمت مونږ غلطه و لگا اوس شاید 7 تا اوس دا ځل مونږ شوال پکار دې کنه یکم شوال مو پکار شوال دا پارا کومه انسا دا کوم لفظ دا هغه کې زاده زاده تا دې سشو زا راغی نو چې زا راغی یو خو زا داغه ول راغی 7 ا شوال ول ها زا راغی کول څه شای راغی 7 ځنه منفي کا د هفته ول 7 راغی نو اختر ورځ په سور راځي ورکوټ اختر هفته ورځ ده اوس که تاسو وایئ چې یاره مونږ دلته اوس کیلنډر کې ګورو نو دا کیلنډر کې درته ګورم یکم شوال دلته 22 تاریخ پي 22 اپریل او هفته ورځ ده 22 اپریل هفته کې دین خاجي اوس کوي چې تاسو هغه معلومه ولغواړئ یکم رمضان چا کوم تیر شوی دی لږ مو بیا ذهن نور په کولاو شي نو ګوره 4 انسان اخوده کنه 4 انسان څه شاو زیوا ازي کې بس شاو 7 رمضان د پاره کوم ټکای دا هدا او هي کې باندې تاسو څه دا 5 دا نو 7 او 5 جمع کا سونه راځي 12 نه 7 منفي کا هفته ول او بقای څه راغی 5 او تاسو اتوار نه شروع کړئ اتوار سوموار منګل بود جمعرات او دا ځلې کنو
نو څنګه جمعرات په ورځ باندې یکم رمضان و دارنګ دا ځلې د دې حساب مطابق 10 ورځې پوره روزې دي 10 ورځې پوره او ان شاء الله العزیز او هفته تبا بیا مونږ سي اختر وي او ابله خبره ده کویلی دله نو مونږ شرعي لحاظ سره الته بیا مجبور یو ولې چې پیغمبر علیه السلام حکم ده چې تاسو به روزه په کتلو کوئ او اختر به هم په کتلو کوئ خو حساب په اعتبار سره دا ځلې 10 ورځې څه شی ده رمضان ده ان شاء الله العزیز